بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم حیات یوسف زی. تاسو ګورئ زموږ ټي وي نن موجود یو په کراچۍ ښار کې عیدګاه کرکټ ګراوند کې او دا ډېر یو بهترین ټورنمنټ روان دی چې په دې کې زموږ سره د شانګلې دغه ځوان موجود دی قاري حمید الله صاحب. دنه تاسو کو قاري صاحب ستاسو په شانګلې کې د کوم ځای نه تعلق ته ډېر زیات مینه ناک تاسو ته پته مدي؟ غلط شو شانګلې نه مزه تور غریم اصل کې تور غریم او دا کازو ما او کازو کې وړو کې ونه کړی دا شوړو ته ویل کېږي دا غیما پیدایش مې د کلی دی بیا غینه بعد کراچۍ ته راغلی اور نور تعلق زموږ مدرسې سره دی. مدرسې کې الحمدلله زما اخري کال دی فراغت. بس عمر مینوال مونږ ګوري ټولو دا درخواست چې یار مونږ ته خصوصي دعاګانې کوي الله دې زموږ دنیا آخرت دواړه ښایسته کړي. قاری صاحب په مدرسې کې سبق ویل ته طالبان حضرت چې غریبانان خټول ورس کتابونه نه تاسي تاسو دومره ټیم څنګه وباسي دومره کرکټ کوي بیا په دومره غټه سطح باندې؟ بس کلیواله دا خو ګران کار دی که دی راولې چې سبق هم دی کرکټ هم دی دواړه کار نه کېږي یا به صرف کرکټ کوي یا به سبق وایي. خو بس الحمدلله الله پاک ټیلنټ راکړلی دی کرکټ دا خو سبق هم خپل ټایم الحمدلله ښه ویو او هغې نه وروستو چې مطلب زموږ سهار نه غنټې تقریبا دی 12 بجو پورې بیا ماسپښین 1 غنټه هغې نه بعد بیا موږ اوسګار یو. څه طالبان تکرار ته کینی لکه کوم سبق چې سهار نه ویلی که نه نو هغه ماسپښین او ماوستن دی وراوئ. الحمدلله خدای پاک ذهن هم ښه راکړلی جو هغه سبق هم کور کوو کرکټ له پکې هم راځو. اکه زمونږ اصل کې سهار پیپر ومي که نه نو ماوستن کرکټ کو به ډېر ګران وي نو که داسې دوله راولې که دا چې کوم غټ پلیران دي چې دو پیپر هم ورکړي مطلب ماوستن یې سبق یادولي ساري پیپر او بیا کرکټ. قاری صاحب اکثره د مدرسې چې کوم طالبان د هغو دی چېرې فراغت وشي بیا به کلي کې جومات ته ځمه یا به چې دی دلته جومات مدرسه پړی به کومه ستا څه پلانینګ دی چې زه به مستقبل کې څه کوم؟ یاره کلیواله فراغت نه وروستو ما ته امامتي میلاو شوه ښه ښوونځی کې نو الحمدلله باز هم خدای ښه ونه راکړی دی. تاسو به چې نظمونه وظمونه اورېدي تلاوت میلاوت به خو اورېدی که نه نو که چې ښه ښوونځی کې امامت میلاو شي بیا به کرکټ لاړه راغی بیا کرکټ نشو کولی. نور که امامت میلاو نه شو یا تدریس میلاو نه شو بیا به کرکټ هم کو سره خپل سره کاروبار مروبار شروع کو. ستاسو ډېر زیات مینوال دي ستاسو دې نه بس میچ هم دی وخت هم درله ډېر نه لمه زموږ ټي وي په پلیټفارم باندې خپلو هغه مینوالو ته څه میسج ورکوي خصوصا هغه ځوانانو ته کوم چې د سپورټ سره ریلیټډ دي یعنې کرکټر حضرات تاسو ځوانانو ته څه میسج؟ بس زه ټولو ځوانانو ته دا وایم چې ټول نه پیله 15 وخته لمونځ پکار دی 15 وخته لمونځ کې هر یو ځوان چې کوم دی بل مشران دي مې څومره مینوال مونږ ګوري که نه ادې 15 وخته لمونځ کې هغې نه وروستو که کرکټ ته څه ټایم میلاویږي کرکټ ټیم کې خپل سپورټ سره تعلق ساتي ولې چې سپورټ انسان کې که نه هغه ایکټیو وي مضبوط وي هغه انسان چې سپورټس نه کوي بیا پړوسمن ونې بې ګرځېدی هم نه شي. بس دغه میسج دی چې 15 وخته لمونځ کوو هغې نه وروستو که سپورټ سره کوم فټبال سو کې کرکټ کې هاکي کې کوم سپورټ سره تعلق ساتي کوي دي ځان له په نره باندې او په مور پلار خدمت دې کوي. قاری صاحب اخري یو مزاقیشن سوال دی ستاسو اکثر ویډیوګانې چې دي هغه داسې چې یاره د پیش په منځ کې هم تاسو ناسوار راغستي او که تاسو دلته په پیولیین کې ناست یې نو هم تاسو ناسوار راغستي نو د ناسوارو نه بغیر تاسو د بیټینګ چې دی دا نیمګړی دی که داسې دي؟ دا ناسوار چې به ایمان زه ولګم وکټ باندې ولاړ ناسوار را سره بیا چې بولر څومره ښه بیا لږه هغه مره ښه مطلب نور انرژي را پکې زیات دی او چې ناسوار مې نه لګولې بیا راله شاټ نه لګي اصل خبره دغه ده. او بله ورځ خو ما مخې ته ځان سره هغه مېمران هلک ودرو ما چې د سکرین کې نه ښکارېږم خو هلته تقریبا 14 کیمرې لګېدلې بلې غاڼه کیمرې نیولی ما پرون ډګه وډ کې ناست بله ورځ هغه بیا ناسوار ونیولم. بس کوشش وکړو چې ناسوار پرېږدو. ډېره مننه قاري صاحب ډېر محترم او موږ په سټارټ کې دا خبره وکړو چې د قاري صاحب تعلق د شنګلې سره دی خو نه د شنګلې سره نه د تورغر سره دی تعلق دی بیا هم زموږ فخر دی چې د پښتونخوا دی بیا پښتون دی او بیا چې دی ډېر زیات ورته په دغه خبره خوشحاله یو چې د مدرسې او طالب علم دی او دومره زبردست مایند سیټ دی چې په دومره غټه سطح باندې د مینوال دي د دیو کتونکي دي بیا هم د دیو دغه سوچ چې که چېرې موږ د فراغت نه بعد ما ته ښه امامتي میلاو شو تدریس میلاو شو نو زه کرکټ پرېږدم او هغه مدرسې ته به چې دی نو امامت له ځم او سبق به یم الله دې وکړي چې هغه وشي چې د قاري صاحب په خوشحاله وي د دوی سره د دوی کورنۍ په خوشحاله وي او د دوی د دنیا او آخرت فایده به کې وي ښاد آباد او بریالي اوسئ چېرته به بیا ملاقات کېږي په لوی الله مو سپارمه د لوی الله په امان.